ډیرو محترمو مسلمانانو عزتمندو نن داسې وظیفه راته در کومه انشاءالله چې زما به پخپله الله جل شانه ډېرې کرتې ډېر غټ ډېر ناممکن حاجتونه ډېر پریشان کن حاجتونه پې الله جل شانه زما پوره کړي او فورا یې پوره کړي ها چې کله هم ماته سخت مشکلات راغلي دي الحمدلله ما دا وظیفه یو څو وارې کړې ده یو مرتبه ده خو لیکن ما 3 4 5 یا 10 پېرې کړې ده په سخت تکلیف کې په پریشانۍ کې په تنګۍ کې الله جل شانه راته الحمدلله ثم الحمدلله لارې کولو کړي دي نو زه به تاسو ته دروغ ولې ویم زه به تاسو ته دوکه ولې در کومه محترمو زما مسلمانان وروڼه خویان دی تاسو لهذا مسلمان هغه مسلمان دی چې ځان دپاره خوښوي ابه د بل مسلمان دپاره هم خوښوي نو زه ځان دپاره ښه څیز خوښوم ځان دپاره بهترین معاش بهترین هغه د حاجتونو پوره کولو وظایف ځان لپاره خوښوم ځان لپاره کوم نو تاسو له هم در کوم محترمو نو دا بهترین مسلمان هغه دی چې ځان لپاره خوښوي بل مسلمان لپاره به هم خوښوي نو پرون زه تللی وم زه انشاءالله عمرې ته روان یم په 6 تاریخ باندې تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوم انشاءالله العزیز نو زما ګوتې کې مسله وه مطلب ویزه نه لګېده هغه ویزټ نو محترم مسلمانانو هغه بیا ما نه تصویران ویستل ګوتې رانه لګولې لیکن زه دا څیزونه میزونو کار نه کولو ما ته وی چې ته به اسلام آباد ته ځې محترم ما دغه وخت کې دا وظیفه شروع کړه قسم په الله چې هېڅ شیز کار نه کوو هغه سیسټم زما دا ګوتې متې او زما هغه تصویر دا څیزونه نه راغستل خو چې کله ما دا درود شریف شروع کړل دا اسان درود شریف محترم الله جل شانه ما ته بهترینه صله راکړه زما کار په 15 منټو کې وشو نو ستاسو کار هم کېدلی شي هغه رب کم چې زما دی هغه ستاسو هم دی هغه الله چا چې زه پیدا کړم تاسو هم پیدا کړي نو چې زما حاجت پوره کیږي نو ستاسو به ولې نه پوره کیږي ستاسو په سر کې الله جل شانه حاجت پوره کوي خو لیکن خبره د یقین د اخلاص ته انشاءالله الله جل شانه به ستاسو هر رنګ مشکل هر رنګ پریشانی ختموي راځئ دا وظیفه را سره واورئ انشاءالله او خامخا په سختو مشکلاتو کې سختو پریشانو کې خامخا کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو معززو مکرم محترم مسلمانانو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي او مسافر دي پښتانه دي اردو والا دي هر څوک چې دي الله تعالی دې ورته د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي الله مو په دنیا او آخرت ډېر عزتونه وکړي چې ما له دونه عزت راکوئ ما وظایف اورئ الله جل شانه دې پې ستاسو حاجتونه پوره کړي ستاسو مشکلات دې پې الله تعالی آسان کړي محترم مسلمانانو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده بهترینه وظیفه ده ډیره قبول کړی شوې وظیفه ده او الله جل شانه په قرآن کې هم دا وظیفه ذکر کړې ده او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هم ډېر خوشحالیږي نو چې کله ستانه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو او دا تا ته پروانه درکړی شوه یو قبول کړی شوې وظیفه تا ته درکړی شوه چې دا کوه صحیح شوه او الله تعالی په خپله فرمایي چې زه هم کوم الله تعالی په خپله دغه کوي ورد کوي او فرشتې هم کوي لکه څنګه قرآن کې الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله جل شانو فرمایي کنه مفهوم داسې دی چې زه هم او زما فرشتې هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لیږي او یا مسلمانانو تاسو هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږئ نو درود چې کوم انسان خپل کړه کنه قسم په الله قسمونه ګوره چې به څوک نه خوري د هغه په زندګۍ کې به داسې یو انقلاب الله تعالی راولي کنه چې دی به چېرته په زندګۍ کې دومره برکات دومره خوشحالۍ دومره عزتونه چېرته هم نه وي کتلي الحمدلله بطور تحدیث بالنعمت ته بیانوم بطور ریه ته نه بیانوم الحمدلله الله تعالی دې قبول کړي په ریا کې د الله جل شانه نه راولي خو تاسو ته دې دپاره یم چې تاسو کې هم دا عمل فایده شي زه روزانه 2000 پیرې الحمدلله درود شریف یم زه ډېر وخت نه درود شریف یم الحمدلله خو لیکن محترم مسلمانانو کله نه چې ما دا درود شریف شروع کړي دي که نه زما پاسپورټ 15 کاله تقریبا پوره کېدو ولدي خو زما نصیب به نه و شوی یا به د دې وظیفې برکت وي محترمو چې دا وظیفه ما شروع کړه نو الحمدلله زما د عمرې سعادت هم ماته الله جل شانه انشاءالله راکو
او زما پکې تقریبا 15-16 روپۍ به لګېدلي، باقي الله جل شانه د سیړه الله دې د هغوی په ژوندونو کې برکتونه واچي چې هسې ما سره دغه وکړو، الله تعالی دې دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي. نو هغه وظیفه راته ښیم انشاءالله عمرې له، خو به عمرې له لاړ شي. عمرې له چې کوم انسان دی ډېره زیاته خوشحالي ها په دنیا کې په دغه 2 مقامه دي، یو د الله جل شانه هغه کور دغه خانه کعبه او یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه. دا دواړه چې تاسو وینئ که نه، الله تعالی تاسو بار بار بوتلی کې. انشاءالله زه به تاسو ته خصوصي دعاګانې کوم انشاءالله العزیز. دا ډېره غټه خوشحالي وي چې الله تعالی چاته ورکړي. لهذا محترم مسلمانانو وخت بدله نه خرابوم، هر سړي وخت قیمتي دی، خو لیکن زه تاسو ته نیکې خبرې کوم، نیکې خبرې څه ځان دپاره خو ما تاسو ته هم کوم. کومه چې وظیفه ده که نه، هغه کومه وظیفه ده؟ درود ابراهیمي دی. درود ابراهیمي کوم چې موږ په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. دا درود شریف ته درود ابراهیمي وي. دا ډېر د فضیلت والا درود شریف دی. په ټولو درودونو کې دا ډېر بهترین درود شریف دی. کو تاسو سره اوس وخت کم وي او وایي چې دا وظیفه یعنی دا درود ابراهیمي روزانه 101 مرتبه پابندۍ سره وایي، انشاءالله تاسو شروع خو کوئ که نه. چېرته ګوره موږ کې یو کار دی که نه، وظیفه شروع کړو 38 ته بله بیا شروع کړو، دا پرېږدو بله شروع کړو، دا بله ټولې کوئ، خو لیکن دا د درود ابراهیمي دا د سره مه پرېږدئ. انشاءالله ته به وینې چې ستا په ژوند کې تمام مشکلات الله تعالی خود به خود ختم نه کړ. نو زه ستا ذمهوار یم انشاءالله. پابندي به کې عمرې له به خامخا زه انشاءالله میاشت کې دننه ځکه چې ما شروع کړم دغه میاشت 2 کېږي. صحیح شو. ما له هم یو مولانا راکړی وي دا ضرور وایه، ټول مشکلات به د الله تعالی ختموي او د دنیا او آخرت غمونه او تکلیفونه به د الله تعالی ختموي. صحیح شوه. نو انشاءالله دا خپله کوي درود ابراهیمي روزانه 101 مرتبه هر ټایم ویلی شي، په هر حالات کې ویلی شي. خو بهتره دا ده چې سړی په مصله باندې وي. بله دا خبره که د هر فرض مونږ نفس 10 پیرې ویلی کېږي نو تاسو ته به اسانه هم وي او ورځ کې به انشاءالله 10 پیرې نه 20 پیرې، نو بیا به 100 پیرې پوره کېږي. صحیح شوه. نو انشاءالله دغه طریقې سره دا درود ابراهیمي دا خامخا وایي. ورسره صلی الله علیه و آله وسلم دا هم ویلی شي، صلی الله علی النبی الامی دا هم ویلی شي، الله جزا الله عنا محمدا ما هو اهله دا هم ویلی شي. لیکن دا چې کوم درود ابراهیمي دی که نه دا ډېر بهترین دی. انشاءالله څوک بیا شروع کوئ، ما ته خیر دی د الله د رضا دپاره یو کمنټ وکئ چې انشاءالله زه به روزانه 101 مرتبه درود ابراهیمي په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویم. نو خامخا کمنټ کې یو وارې دا ولیکئ، انشاءالله زه به هم خوشحاله شم او تاسو ته به هم انشاءالله الله جل شانه اجر درکړي او ستاسو به اراده شي دغه لیکل او دغه ستاسو اراده تاسو چې وي چې تاسو